والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. زما عزتمندو 1440 هجري قمري د محرم د میاشتې 14 د مازدیګر 5:45 دقیقو کې تاسو سره زه مولانا احمد شاه د دارالعلوم نارنج باغ جلال آباد مسؤول او په دې علاقه او سیمه کې د اهل حدیثو خادم او نماینده تاسو سره مختصرې درې خبرې عرض کوم. هیله ده چې د الله رب العالمین دپاره په دې کې مرسته او همکاري وکړو. یو د هغې څخه دا دی چې تاسو خبرېږئ اورئ ګورئ وینئ چې د علما کرامو د مشایخو د قومي مشرانو د استادانو او د مؤمنانو د مسلمانانو د افغانانو قتلونه شهادتونه هدفي وژنې او ترور روان دی. دا ظالمان او د اسلام دښمنان دا د دې دپاره دا کار شروع کړی چې د مسلمانانو او د مؤمنانو د افغانانو ترمنځ د تفریقي او د اختلافاتو د قتلونو او د وینو سیلابونه روان شي. موږ د دې کار همیشه دپاره تردید کړی دی او تردید یې کوو او الله رب العالمین نه غواړو چې الله د مؤمنانو د مسلمانانو د علماو د مشایخو حفاظت او ساتنه وکړي. د دې په مخنیوي کې پټ او ښکاره لږ او ډېر هر څومره چې مخه کومک او مرسته مو کېږي د الله رب العالمین د رضا دپاره د دې فتنو د دې قتلونو د دې ترور او د دې وژنو مخنیوی وکړئ او د مسؤولو مراجعو سره په دې باب کې همکاري او مرسته وکړئ چې الله رب العالمین دغه سلسلې دا بندې او قطع کړي. دا ډیر د افسوس او د غم او د درد او د خفګان حالتونه دي، خو په دې باندې یوازې څه نه کېږي چې موږ او تاسو د دې په مخنیوي کې عملي اقدامات ونه کړو. دویمه دا ده چې په فیسبوکونو او انټرنیټ او رسنیو کې منفي خبرې، توهیني الفاظ، توهیني کلمات، تحقیري کلمات، د تفریقې د اختلافاتو د بدبختیو د اچولو دا الفاظ او لیکنو نه خودداري وکړو. دا د هیڅ یو عالم او د جماعت او د مکتب فکر نمایندګي نه کوي. دا کار نه احناف او د دیوبند علما کرام دا کار کوي، نه اهل حدیث علما دا کار کوي. دا بعضې جاهلان او ناپوهه او شریر خلک دا کار کوي. نو هیله ده چې د دې مخنیوی وکړئ او د دې په مخنیوي کې هر قسمه همکاري او مرسته وکړئ او دا چې څوک کوي هغوی د هم د دې څخه صرف نظر او توبه وکړي او هغه خپل منفي خبرې او تبلیغات او د تفریقي او د اختلاف او د فتنې الفاظ او لیکنې دي محوه او ډیلیټ کړي او آینده کې د داسې کړنې نه کوي. درېیمه خبره زما عزتمندو هغه دا ده چې هغه هر څوک کوي او د هر مکتب فکر سره تعلق لري، حنفي وي، سلفي وي، دیوبندی وي، صوفي وي، اخواني وي، تبلیغي وي، د بل جماعت د فکر خاوند وي. موږ او تاسو الحمدلله ټول مؤمنان او مسلمانان یو، اهل سنت والجماعت یو. د ټولو مواردو کې به د تبیین او د تحقیق نه او د عواقبو او د صبر او د استقامت نه به کار اخلو. بېځایه تهمتونه او دعوې به په چا باندې نه کوو. زه مختصرا بیا دا خپلې درې خبرې تاسو سره شریکوم. یو دا دی چې دغه قتلونه او شهادتونه او ترورونه او هدفي وژنې او نور قتلونو که هغه د هر چا په باره کې وي د دې مخنیوی دا د ټولو ایماني مسؤلیت دی. دویم منفي خبرې او تهمتونه او تبلیغات د دې مخنیوی. دریم صبر او استقامت، تبیین او تحقیق او په عواقبو باندې غور او فکر او نظر کول او په دې کې د دشمن چې هغه د فتنو دپاره اور بلی د هغې په اور بلولو باندې اوبه اچول او د دې فتنو مخنیوی. وصلی الله تبارک وتعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.